बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लासमेट से एक्सरसाइज 2.1 अगम शुरू कड़ी दे पाए कि सवाल नंबर 3 बमगा कहुआ सवाल नंबर 3 सरदा से दे पार what value of k the roots of the following equation are equal तो द के value mga so lagaw pa di equation के च द equation da roots सरा equal राशि राजे mga किलोस पाठ नंबर 1 उलिको अगम सरी दी एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 خو بیا موږ ته وایي چې د دې اکویشن دا روټس موږ سره ایکول شي نو موږ سره به په اکویشن یو بل انفارمیشن یې موږ ته ښودلی دی چې د دې اکویشن دا روټس موږ سره ایکول راشي نو موږ به ولیکو روټس آر ایکول required کې موږ نه غوښتي دي value of k معلومول دي k موږ به ولیکو value of k solution کې به موږ اوس سال کوو حل کوو به موږ به ولیکو we have د given دا سوال به ولیکو x square plus kx plus 9 is equal to 0 دا موږ ولیکو خو دا به موږ اوس کمپیر کوو سټینډرډ کوادریټیک اکویشن ته موږ ولیکو comparing it with standard quadratic equation هغه موږ سره دی ax square plus bx plus c is equal to 0 موږ سره سټینډرډ کوادریټیک اکویشن داسې دی بیا به پکې موږ دا نمبر فوټ کوم ولیکو we get a په ځای ما سره شو 1 a is equal to 1 b is equal to k c is equal to plus 9 موږ سره 9 رالو دا به موږ اوس ډسکریمننټ موږ ته هلته هغه سوال کې ویلي وو چې د equation roots موږ سره equal راشي نو موږ به دلته اوس موږ به ولیکو we know that discriminant چې موږ زیرو کوو نو موږ به ولیکو now for equal roots discriminant چې موږ دلته زیرو واخلو discriminant چې موږ د زیرو برابر واخلو نو موږ به اوس د discriminant چې کومه فارموله ده هغه به ولیکو هغه موږ سره ده discriminant is equal to b square minus 4ac دا موږ سره discriminant فارموله ده دا پکې موږ اوس پټ کوو دا کوم نمبر چې موږ له راکړی و discriminant b په ځای ما سره k ده په b سکویر دی k لم سکویر والا ماینس د فارمولې 4 د فارمولې a په ځای ما سره 1 دی د c په ځای ما سره 9 دی is equal to 0 discriminant k له سکویر والا واپس کې k راځي موږ له k سکویر minus 4 1s are 4 4 9s are 36 is equal to 0 discriminant is equal to دا k square
minus 36 دا minus 36 چې دې خوا راشي اف خوا دا به موږ سره plus 36 شي k square is equal to plus 36 اوس په دې نه موږ دا سکویر ختمو د کې نه دا سکویر ختمیږي په سکویر روټ موږ ویل کې taking square root of both side discriminant is equal to کله چې سکویر والو سکویر سکویر کینسلی 36 له هم سکویر والو نو ډسکریمننٹ نو جواب مونږ ته راشي از ایکول ټو کې 36 سکویر دی مونږ سره از ایکول ټو پلس 6 اور ماینس 6 دې نه مونږ سره دوه جواب رالو نو چې کله مونږ په دې ایکویشن کې د کې ویلو یا پلس 6 لګو یا ماینس 6 نو هله به مونږ سره د دې ایکویشن دا روټس مونږ سره ایکول وي چې کله مونږ په دې ایکویشن کې دا روټس ایکول ولګو دا دې مونږ سره ریکوایرمنټ ریزلټ دی پارت 2 دی مونږ سره 12x square plus kx plus 3 is equal to 0 دا به مونږ ګیون کې ولیکو ګیون کې به مونږ روټس آر ایکول هم ولیکو د دې نه مخکې چې مونږ کوم سوال ولیکو هغې په شان ګیون به واچو مونږ به دې ځای ولیکو روټس آر ایکول چې د ایکویشن دا روټس مونږ سره ایکول راشي ریکوایرډ کې زمونږ نه غوښتي وي د دې کې ویلو معلومه کې مونږ به ولیکو ویلو آف کې value of k solution کې به موږ حل کوو موږ به ولیکو we have د given چې کوم سوال دی دا به موږ ولیکو given 12x square plus kx plus 3 is equal to 0 دا موږ سره د given سوال دی خو دا به موږ اوس کمپیر کوو سټینډرډ کوارډیټک ایکویشن ته موږ به ولیکو کمپیرینګ اټ with standard quadratic equation موږ به ولیکو comparing it with standard quadratic equation هغه موږ سره دی ax square plus bx ax square plus bx plus c is equal to 0 هغه موږ سره داسې standard quadratic equation موږ سره به د a په ځای راشي 12 a is equal to 12 b is equal to k c is equal to plus 3 نو موږ به اوس دا مونږ ته هغه د دې نه مخکې چې کوم ایکویشن و مونږ ته یې ویلي وو چې د دې ایکویشن روټس مونږ ایکول راولو نو دې کې به مونږ یو شرط پوره کوو مونږ سره یو کنډیشن دی مونږ به کوو اله چې مونږ ډسکریمننټ 0 برابر واخلو مونږ به ولیکو ناو for equal roots we have a new condition for equal roots دا هغه موږ سره دی چې موږ ډسکریمننټ کله د 0 برابر واخلو چې ډسکریمننټ موږ 0 کو نو موږ ته پته ولګېده چې ډسکریمننټ چې کومه فارموله ده b square minus 4ac هغه موږ هم 0 واغوستو د 0 برابر ډسکریمننټ چې کوم دغه دی دې کې به موږ اوس هغه نمبر فوټ کوو د سوال د دې ایکویشن چې کوم موږ له نمبر راکړی وو هغه به موږ اوس فوټ کوو ډسکریمننټ د بی په ځای ما سره کې دی خو په بی باندې سکویر دی نو په کې به هم سکویر واخلو ماینس د فارمولې شو پورم د فارمولې شو ای په ځای ما سره 12 دی 12 ولیکو د سی په ځای ما سره 3 دی پلس 3 دی 3 به ولیکو ډسکریمننټ is equal to 0
ډسکریمننټ مونږ سره رالو کې سکویر په خپل ځای رالو minus 4 3s are 12 12 12s are 144 مونږ سره رالو is equal to 0 discriminant is equal to k square 144 k square دا 144 دا چې دی خوا راوړو دا به موږ سره پلس 144 شي discriminant is equal to دې نه به موږ اوس دا سکویر روټ کینسلو زموږ کې پکار دی زموږ کې سکویر نه دی پکار نو موږ به ولیکو ټیکنګ کې سکویر روټ آف بوث سایډ دواړو طرفونو له به سکویر والو کې له به هم سکویر والو 144 له به هم سکویر والو discriminant is equal to square cancel نوم سره راله k is equal to د دې سکویر دی موږ سره 12 خو دې نه موږ سره 2 نمبر راله k is equal to plus 12 او k is equal to minus 12 نو موږ ته د دې اکویشن نه پته ولګېده چې د دې دا روټس موږ سره ایکول دي ځکه چې موږ سره د دې دوه جواب رااله k is equal to plus 12 او k is equal to minus 12 نو دې نه موږ ته معلومه شوه چې د دې اکویشن دا روټس موږ سره ایکول رااله دا د دې ریکوایرډ ریزلټ دی موږ سره پارت 3 دی x square minus 5x plus k is equal to 0 دا به موږ اوس سالو کوو نو موږ به ګیون کې دا سوال ولیکو x square minus 5x plus k is equal to 0 خو موږ ته وایي په دې سوال کې وي چې د دې اکویشن کې د k ویلو موږ څه ولګو چې موږ سره دا ایکول دا روټس موږ سره ایکول راشي نو موږ به یو کنډیشن په دې کې ولیکو roots are equal چې روټس یې موږ سره ایکول وي ریکوایرډ کې موږ نه غوښتي د نورو سوالونو کې موږ هم ولیکو ویلو آف k انټراګیټیو ساین سلوشن کې به موږ اوس حل کوو وی هیو د ګیون چې کوم سوال دی دا به موږ اوس دلته دوباره ولیکو هغه موږ سره دی x square minus 5x plus k is equal to 0 x square minus 5x plus k is equal to 0 هغه موږ سره دا دی خو دا به موږ اوس کمپیر کوو with standard quadratic equation هغه موږ سره دی comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0 دا به موږ اوس دې سره کمپیر کو a په ځای ما سره 1 دی a is equal to 1 b is equal to minus 5 c is equal to plus k دا موږ سره دا روټس دی اوس په موږ ولیکو وی ګیټ دا کوم دغه چې ایکول روټس دي موږ دا معلوموو نو په دې کې موږ سره هغه نمبر دی هغه موږ کمپیر کو ax square plus bx plus c is equal to 0 سره کمپیر کو خو دې نه پس به موږ دې هغه روټس ایکول کوو نو موږ به ووایو ناو for equal roots we have condition هغه به موږ یو شرط دی هغه به پوره کوو چې موږ ډسکریمننټ چې کله موږ د 0 برابر واهلو نو موږ سره به هله روټس ایکول کیږي چې ډسکریمننټ موږ سره کله 0 برابر شو نو موږ به هله ایکول روټس به راسره ایکول کیږي نو ډسکریمننټ is equal to هغه موږ سره دی b square minus 4ac is equal to 0
د زیرو برابر هم واخیستو موږ چې د ایکویشن کې چې کوم نمبر راکړي دي دا به موږ اوس په ډسکریمننټ فارمولا کې فټ کوو. ډسکریمننټ is equal to b په ځای ما سره ماینس پایو دی په b باندې سکویر دی په ماینس پایو باندې هم سکویر والو ماینس د فارمولې شو پور هم د فارمولې شو a په ځای ما سره 1 دی د c په ځای ما سره k دی. discriminant is equal to ماینس له چې موږ سکویر والو نو ماینس ماینس پلس کیږي دا به موږ سره پلس یو 5 له چې سکویر والو نو راځي 25 پلس 25 شو دا موږ سره ماینس د فارمولې شو 4 1 are 4 4k به دا شي. اوس په موږ ډسکریمننټ چې کوم دی دا موږ به 4k دا به موږ موږ دې خوا راواړو دا به موږ سره شي پلس k. discriminant is equal to 25 دا 4k چې دې خوا راوړي دا پلس 4k شي. discriminant موږ سره شو is equal to چې دا 25 is equal to زموږ k پکار دی 4 هم نه دی پکار نو موږ به کنه دا 4 ختم کو په ډیوایډ دوانو طرفونو ته 4 ډیوایډ کو 4 او 4 ختم شو نو ډسکریمننټ په موږ سره راشي is equal to k 25 divided by 4 دا دې موږ سره ریکوایرډ ریزلټ رالو او دا موږ سره د ویلو ایکول روټس دا موږ سره د ایکویشن برابر شو دا دې موږ سره ریکوایرډ ریزلټ دی.